نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفزي إلى المرأة وتفزي إليه ثم ينشر سرها. د دې آیت مفهوم کوم چې تاسو مخې ته ما وړاندې کو د دې آیت مفهوم دا دی چې تاسو خپل چا سره واده وکړئ نو هغه واده تاسو پوره کوئ. بېشکه دا کومه واده چې تاسو چا سره وکړه د دې وعدې په باره کې به ستاسو نه تپوس کړلی کېږي د قیامت په ورځ. نو تاسو چې چا سره واده وکړئ د هغه وعدې پاسداري به کوئ. دا د الله جل جلاله د کلام د یو آیت مفهوم دی. او د دې په باره کې بیا ابي سعید خدري رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاة والسلام یو صحابي دی. هغه یو حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام را نقل کړی دی. دې ځای کې دا اباب اصل کې راوړی دی په دې باندې چې تاسو د یو بل دا رازونه مه ښکاره کوئ. تاسو چې یو کس راز کیږي نو هغه راز وساته بل ته مه وایه. دا اصل کې دا باب د دې دپاره دی. نو هغه چې دا تاسو دا راز کوم دي تاسو تا ورسره واده کړي چې دا به زه چاته نه ویم او ته بل چاته ووایې نو تا دا راز د هغه ښکاره کړو او واده دې ماته کړه نو بېشکه د دې وعدې په باره کې به ستا نه تپوس کولی کېږي. نو دغه شان د حدیث دې لپاره راغلی دي چې وایي بېشکه په بدترین په خلکو کې د ټولو نه بدترین د دې حدیث مفهوم درته وایم د ټول انسانان د هغې کې د ټولو نه بدترین انسان کوم یو دی ټولو نه بدبخته نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد وفرمایلو چې د ټولو نه بدترین انسان هغه یو دی کله چې یو خپله ښځه او یو خپل خاوند ښځه او خاوند خپل منځ کې جما وکړي او بیا دا سړی راشي خپل ملګرو ته د خپلې ښځې وایي چې ما ښځې سره دا چلونه کړي یا دا ښځه خپلې ملګرو سره کیني او خپل ملګرو ته وایي چې ما خپل سړي سره دا چلونه کړي. مطلب د دوی چې کوم پټ رازونه دي هغه دوی خپل ملګرو سره شیر کوي نور کسانو ته وایي. نو دا اصل کې د دوی خو یو بل په بروسې یو بل سره وعدې کړي چې دا زموږ راز دی دا راز دوی ښکاره کړي دنیا ته راوړي. نو دا کس دا څوک چې دا یو خاوند د ښځې راز ښکاره کوي یا دغه شان ښځه د خاوند راز ښکاره کوي نو دا نبي علیه الصلاة والسلام ارشاد مبارک دی چې دا بدترین خلک دي. د دې په باره کې د نبي علیه الصلاة والسلام دا حدیث دی کوم چې ستاسو مخې ته ما وړاندې کړو. بل حدیث هم دی وایي چې آیت المنافق ثلاث د منافق سړي درې علامتونه دي ښه دا یاد وساتئ. په هغې کې یو علامت دا هم دی چې کله دی واده وکړي هغه به دی ماتوي دی به د وعدې پاسداري نه کوي د واده خلافي به کوي. نن به چاته ووایي هلکه واده مې ده انشاءالله سبا به دا ټایم درسه میلاوېږم سبا چې دا ټایم وي سړي اوده پروت وي. نن به چاته ووایي هلکه سبا د لشي در کوم په وعدې سره واده خلکو ته ګپ ښکاري واده را ګپ شی نه دی. په وعدې په باره کې به نبي علیه الصلاة والسلام احادیث ډېر سخت سخت وعیدات راغلي څوک چې واده نه پوره کوي. او دغه شان د الله جل جلاله د یو قرآن دا یو آیت زموږ دپاره کافي دي چې الله فرمایي چې واوفوا بالعهد ان العهد کان مسؤولا چې تاسو خپلې وعدې پوره کوئ او بېشکه د دې وعدو په باره کې به ستاسو نه تپوس کولی کېږي. دغه شانتې د دې یو بله واقع د ډېره دلچسپه واقع ده کوم چې د ادبو کتاب کې ذکر شوې ده. دا واقع خیالي ده کې زما خیال دی خیالي واقع ده خو سبق پکې پروت د دې دپاره یې ته ذکر کوم. یو کس مرغۍ وویشتله او چې مرغۍ وویشتله نو مرغۍ دې ته کس ته وویلې چې داسې کار دی تا خو زه وویشتمه او ته زما چې اوس خورې نو زه خو دونه شانتې یم ستا خېټه په ما نه مړېږي. نو دې نه دا ښه ده چې زه تا ته یو درې نصیحتونه وکړم هغه درې نصیحتونو باندې چې ته عمل وکړې ستا ژوند به جوړ شي بجای د دې چې ته ما وخوره دې نه ښه ده چې دغه درې نصیحتونه واورې. دا کس ورته وایي ډېره ښه خبره ده ته خو رښا دونه شانتې نو چې زه ستا خورم د هغې په ځای د درې نصیحت وکړم. خو دې مرغۍ ورته یو شرط کېښودو. مرغۍ ورته دا وویل چې یو نصیحت به زه هله کوم چې کله زه ستا په دې لاس وکړم دویم نصیحت به راته کوم چې هغه دی کې ونه ده په هغې کښېنم تا ته به دویم نصیحت هله کوم او دریم نصیحت یو غر ښکارېده و چې په هغه غر زه کښېنم دریم نصیحت به راته هغه ځای کې کوم. سړي ورته ډېره ښه خبره ده. مرغۍ ورته وایي چې لومړی نصیحت شروع کوم درته په لاسو کې نیولي یې مرغۍ به ته لومړی نصیحت شروع کړي. ورته وایي لومړی نصیحت دا یاد وساته د ټولو نه اول په ژوند کې دا یاد وساته چې یو شیز دې د لاسه لاړو په هغې باندې به ستومانتیا نه کوې. بس یو پیره لاسه ووتو نو په دې چې ته څونه ستومانتوب کې څونه پې سوچونه کې دا به ستا ټایم ته باقي به دا لاړو د را روان وخت سوچ کوه بس دغه ختم.
صحیح شو. نو لومړنی نصیحت یې ورته دا وکړو چې لاړل د لاسونه د هغې معنی او پښیمانتیا لکه مطلب د هغې معنی باره کې سوچ نه کړې ځان له به وخت نه خرابې. بیا والوته مرغۍ د په ونه باندې کېناسته. دویم نصیحت یې ورته دا وکړو و چې کله یو شیز ناممکنه وي نو د هغې د ممکن کېدو کوشش مه کوه. اوس یو شیز ناممکنه دی خلک ته پته ده چې زه اسمان ته نشم خطه کولی چې نه زه اسمان ته خیږم نو ته خطی شې خلک به تا ته بېوقوفه وایي. نو چې کوم شیز ناممکن وي د هغې په باره کې تحقیقات او دا شیونه مه کوه. نو د دویم نصیحت یې مې ورته وکړو. دریم هلته په غر باندې کېناسته پهاړ بره دغه باندې نو دې کس ته وایي چې بېوقوفه ډېره غټه دوکه خو مې راسره وکړه. سړی ورته څه دوکه دې راته وکړه؟ ورته تا ته پته شته وایي زما په دې خېټه کې دننه پو یا نیم کیلو دونه ملغلره پرته ده خو دا زه له لکړو مې هغه ملغلره به دې اغوستې و ځان به هلته مالداره کړی. ظالم بچی اوس کروړپتي وي. سړي سر له داسې لاس راویښ شو دا هم داسې چل وکړو. وایي ښه دا پرېږده. درېیم نصیحت راته وکړو اوس خاص یم تلې. مرغۍ ورته ډېره ښکلې خبره وکړه. وایي تا زما په کوم په دوو نصیحتو ته عمل وکړو چې زه راته درېیم وکړم؟ وایي ولې؟ وایي تا ته ما وویل چې کوم شي د لاسه لاړ شي په هغې پسې به ارمان او دغه نه کې نو ستا د لاسه زه تلي وم ته ارمان وکړو. دویم شیز تا ته ما دې وویل چې کوم شیز ناممکن وي په هغې تحقیق مه کوه. تا ته پته ده چې زه غونډه پو یم او تا ته ځم چې ما کې نیم کیلو ملغلره پرته ده او تا یقین وکړو. نو لهذا تا لپاره دا دوه نصیحته ډېرې دي او مرغۍ لاړه شي والوځي. نو دې هر څه خلاصه دا ده چې کم یو کار هم کې نو چې چا سره دې واده کړي هغه وعدې پوره کوه. دې کس سره دې دوست دې مرغۍ سره دا واده وکړه چې زه به تا پرېږدم دغه دی چې دغه به دې کوم هغه پوره کړه. خو مرغۍ چې ده نه څه وعدې واچوي چې دا به کې دا به کې ده ونه کړې نو هغې په انجام کې د تا درېیم نصیحت میلاو نه شو. نو د وعدې پاسداري یو بل سره مینه محبت د یو بل رازونه نه پاش کول دې سره د انسان یو بل سره مینه هم پیدا کېږي بغض هم ختمېږي حسد هم ختمېږي او رونه رونه یو موږ ټول مسلمانان. ځکه چې یو حدیث کې هم راځي قرآن یو آیت کې هم چې انما المؤمنون اخوة اخوتون ټکي راغلی دا رونه ته وایي. دا مسلمان په شان د یو جسم دی چې په جسم کې په سر دړي نو ټول بدن ته تکلیف وي کو په ګوته دړي هم ټول بدن ته تکلیف وي. لهذا په یو بل باندې خفه کېدل پکار د یو بل رازونه نه دي شیر کول پکار یو بل سره. وما علینا الا البلاغ المبین.